نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غزاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دا ابتدائی پروگرام حصہ چې دا درس قرآن دی او د درس قرآن په حواله به یو خبره ذهن کې کیدو راځي چې خپل نیت خالص کو. قرآن باره کې الله ویلی وما هو بالهزل، دا گپ شپ نه دی، یو ذهنی ایکسرسایزی چې مونږه څنګه چې بار په پټو کې او په ګراوند کې ایکسرسایز کو، داسې مونږه د خپلو مزغو ایکسرسایز کو. نو یاره خبرې وشوې، وی چا خبرې کولې، ډاکټر صاحب خبرې کولې، وی یاره ډېرې ښې خبرې کولې، بل ته تپوسو کې ویسې وی خدای شته زما ورته فکر نه و. دې ته هزل وی. وما هو بالهزل، دا قرآن چې دی دا گپ شپ نه دی. نو یو به خپل نیت ټیک کو چې په دې کې کومې خبرې مونږ اورو او د دې دپاره اورو چې بیا په دې باندې به مونږ عمل کوو. نو لاول خبره د درس قرآن دا ده چې مونږ به دا خبرې اورو، د دې هره خبره چې ده د الله د طرف نه ده او زما ستا دپاره په خپله زندګۍ کې په عمل کې راوستل دي. او دغه چې دی نیت چې دی دا د عمل نم زیات قیمتي دی، دی وجه نه مونږ به خپل نیت خالص کو. دویم نمبر خبره دا ده چې د قرآن په حواله باندې یو خبره خو ډېره خوږه ده او هغه دا ده چې القرآن حجة لک، دا قرآن به تا ستا دپاره دلیل دی، ته به په دې باندې کیس وګټې. لکه دې ته وایي ان فیور اپ، چې ستا په حق کې څوک ګواهي ورکړي که نه، نو دا ان فیور اپ ته لکه وایي، لام راشي هغې دپاره. او چې کله عربۍ کې علا راشي علیکا، دا انټي لکه یو سړی ګواهي له تلی وایي دا ستا خلاف تلی و، دې ته علیکا وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي القرآن حجة لک او علیکا، دا قرآن به یا ستا په فیور کې ګواهي ورکوي یا به ستا خلاف ګواهي ورکوي. نو موږ ټول په دې تمه یو او دلته د خپل پروګرام ابتدا ر دې نه کوو چېرې د دې درس نه پس چې موږ ته کوم احکام میلاو شي چې هغه زموږ په فیور کې لاړ شي، هسې نه چې زموږ خلاف لاړ شي. موږ د الله نه معافي غواړو، پناه غواړو د هغې حالت نه چې زموږ نه د دې تبلیغیانو دا بعضې کتابونه ډېر اسان او ډېر خوند کوي. نو هغې یو کس خبره کوله وی لکه دې ته وایي چې دا قرآن ستا مخې ته پروت وي، نو دی به تا د لاس نه ونیسي، نو جنت ته به دې بوځي. او علیکه دې ته وایي چې قرآن تا شاته ارتاو کړی یا لیفټ وله نه ورکې، نو د قړه به درکړي، دوزخ ته به دې ارتاو کړي. نو ما تا د دې نه پناه غواړو چې هسې نه چې قرآن موږ له د قړه راکړي او موږ دوزخ ته ارتاو کړي. او د قرآن کې نن سبا زمونږ صورتحال څه دی؟ وی چې سکول کې استاد صاحب وینا وکړه هلکانو ته چې بچو موږ په دغه کې په سکول کې لایبرري جوړه کړې ده، نو تاسو چې کور ته لاړ شئ نو تاسو کره چې کوم کتابونه فری ستاسو د ضرورت نه سیوای نو هغه سبا راوړئ په دې لایبرري کې کیدو، نو څوک به ګوري. نو هغه هلکان ماشومان چې سکول کې وونه هغو ټولې یس سر یس سر ډېر په خوشحالۍ روان شو. سبا چې بیا کلاس شروع شو او سکول ته واړه راغلل، نو هیډماسټر صاحب ورته وی چې تاسو ته پرون ما یو خبره کړې وه، نو ټولو هلکانو ورته وی چې او وی ریممبر موږ ته یاد دي تا راته کړی، تاسو څه چل کړی دی؟ وی موږ کتابونه راوړي دي که نه، جو بس هلته کې احمد و هلته اسلم و هلته اشرف و، جو احمد ته وی کتاب راکا، جو هغه وله قرآن ورکو، جو وکتو وی یہ تو قرآن مجید ہے، جو هغې بل ته وی ته راکا، جو چې هغې وکتو جو وہ بھی قرآن مجید تا، جو هغې بل ته وی ته راکا، وی بچو اب تو سارے قرآن لے کر آئے ہیں. نا ټوله ورته وی چې زمونږ په کور کې دا واحد کتاب دی چې دا زمونږ نه وزګار دی، زمونږ په کور کې هېڅوک نه ګوري. and this is fact. دا واحد کتاب دی چې زموږ په کور کې هیڅوک نه ګوري او تاسو جی سر جی تاسو پرون شرط یې خیو چې هغه کتابونه چې ستاسو نه وزګاري دا زموږ نه وزګار دی.
دیو جن وای چې د قیامت په ورځ باندې به خطرناک او علیکا یا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا. زماره با دی خلق خو ارس کتلو خو قرآن له ګوتې نه وروړي. دا سړي خبره کوله تاسو کړه په کور کې ګوره کمپیوټر شته، لیپټاپ شته، اٹیچ باتروم شته، ا کموډ هغه سټینډینګ کموډ انګلیش کموډ مشته کو تاسو دغه خرابي او گیزري مشته په دې دغه کې خو تاسو کړه د قرآن لایبرری نشته. پاغه کې تفسیر تفهیم القرآن معارف القرآن تاسو کرشتا از مون کرنشتا وی سید قطب شهید یو لیکل غره کرشتا ویرا کرنشتا وی دنیات یو ډکه غونته کتاب دی را سرشتا ویرا سره نشتا وی خطبات یو کتاب دی را سره نشتا. نه دی وجه نه زما ستا په کور کې ارسشته زما ستا را کور قیمتي چا د وجه نه دی په دې کې یو خاونو یو خزوا خاون او خزي چې نکاح وشو دا د کور میرمن شو نو چې کله نکاح نه پس دی له خدای اولاد ورکړو نو دا بیا مور خپلار شو نو الله وتعالى وی چې یا ایه الذین آمنو ای ایمان والو قو انفسکم ځانوم غم وکئ واهلیکم ا د خپل وړو د زګوم غم وکئ د سشي نه بچ کئ النار د اور نه بچ کئ. قو صيغه د امر ده او الامر للوجوب کله چې امر راشي دا بکې لکه الله وی قو ځان بچ کئ نو د بچ کول ټول پروسیجرز ټولې طریقې هغه به اډاپټ کوو چې موږ چرته جهنم ته لاړ نشو او زموږ دا بچی چرته جهنم ته لاړ نشي. دا خپل بچی په خلقو ډیر خواږی نو الله ته دا خواږواله معلومو نو الحقنا بهم ذریتهم قیامت په ورځ په آخرت کې چې تاسو جنت ته لاړ شئ نو تاسو بچی به تاسو سره یو ځای کم وما علتنا من عملهم من شيء ان خون به جنت الو کوي چې تم یې بابی د سره وي او د بابی بچی د سره وي. الحقنا بهم ویغه بس جنت چې دا پکې نه ادا بچی دی پکې نه نو دا به سره مونږ هلته کې یو ځای کو. دی وجه نه وایي چې ستاسو دپاره دوه ډایمنشنز دي. دا کم سوره کم آیات چې ما تلاوت کو منتظمینو زما په ذمه کړی دا په سوره تحریم کې دی او سوره تحریم چې دی د آتشتمې سپارې اخري صورت دی او بیا ردینه یو صورت مخکې صورت طلاق ته ا د دینه یو صورت مخکې صورت تغابن دی. نو په صورت تغابن کې تا تغبل په حلو خولې ده نو سوي یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم ستاسو د خپل بچی چي دي او ستاسو د خپل خزي چي دي دا ستاسو دشمنان دي. اوس ما خو راته نه دی ویل چې دا ستاسو دشمنان دي. ډاکټر صاحب ته موږ له جنگ جوړه جنگ در نه جوړم خدای پاک وي چې په کور کې د سره دشمن دی را دی ما خو نه دی ویل خو الله وي نو سوي فاحذروهم ځان ته وساتئ. نو کومه خزه چې تا ته وای چې زمونږ په واده کې کټنګ ټکور نه ا په دې کې ډمې نه ګډای نو زه بیا د کوره وزم دا نایکه دشمنه نه ده. اوس کو دا ته د کوره وباسي چې ټوله خادي خرابېږي اکه پاتې کوي نو ټنګ ټکور باندې هغه سړی تلو زمونږ یو ملګري خبره کوله وی نه و میاشتو له تلو تبلیغ لا چې راغی نو بیا چې ته معمولي غونتې کویده نه وه نو په هغې کې بیا دننه ټنګ ټکورې رخ کړی نو ما ورته چې ته و میاشتو له نه وې تللی نو وی چې د هغې د خدای کپرې وغورځي هغه وایي چې زه بیا وځم د کوره دا په کور کې دشمنه شوه که نه. ان من ازواجکم ستاسو دا ښځې ستاسو دشمنان دي و اولادکم استاسو دا بچی ا بچی وته خبره کوله وې زما په پلاني دی کې پوسټینګ دی او چې تر سو پورې زما ترانسفر نه شوي ترانسفر به زما الو کېږي چې وزیر صاحب سفارش وکړي او وزیر صاحب به زما الو سفارش کوي چې مونږ جنډه بدل کو. نو بابا جی ته کلمې پر ایجنډا کې تاسو مونډلې دي خدا بل پړنګ چوپړه بکو نو خزه مونږ سره منسٹر صاحب را سره وعده کړی دا چې ته جنډه بدل کا زه بدل ترانسفر وکم. دا بچي دشمن نه دی چې ته د الله د لارې نه واړولې. کم خلق چې د الله د تحریک نه اورېدلی دی ما د هغو بچي لیدلي دي چې هغې جومات ته چېرته مخ کړی هم نه دی ځکه د الله دین ته تا سپک وکتل که نه د چا د لاسه وی هغه زوی مې نه کېده نو د هغه یو کس مونږ له نوکري ورکړی وم چونکې زما په لاسو ته میلاو شوي وه نو هغه زه خبر شوم پی ټي آی کې شامل شو پلارې نو ما دې تپوس وکړو هغې بل زموږ یو پروفیسر صاحب و پروفیسر صاحب خو پروفیسرانو خوږې خبرې هغه ما ته جمعه اسلامي سره تحریر څه شی دی فکر اخرت دی هغه فکر اخرت څه کوي نو ولې مې هغه له څه پکار دی هغه له سټیمپ پکار دی او سټیمپ یې ستاسو سره نشته نو دا مهر چې یې که نه دا مهر والا زوی دا الله وایي دا ستا دشمن دی فاحذروهم دې نه ځان وساته دې تا له ټوله لار کوټه کوي
نو یو طرف ته راته دا ډایمنشن خو چې ګوره ستاسو دا بچي چې دي الرټ به اوسئ، هسې نه بیا ورته وایي چې هسې نه چې دشمن د سره په کور کې دیره دی او هسې نه چې هر وخت د جنګي او بلی درته راماتېږي نو فوراً پسې څه وایي وان تعفو وتصفحو وتغفرو، جنګونه مه کوئ، ډیل ورکوئ چې ځای به خیر دی. وی پلانې خاوند ډېر ښه سړی دی. وی ولې؟ وی پلانې چې دا ښځه چې د هغې ذکر یې کوه، وی هغه خو چې المارۍ ته لاس کوي نو چې یو ګیلاس رالي نو 3 رړتاو شوي نو مات شوي. نو ان تعفو والا څه چلو کي؟ وی هغه خاوند یې دومره ښه سړی دی د انګلینډ نه راغلی و، وی دې بل طرف ته وګوري چې ما نه دي لیدلي، دې ته یې وتعفو. ځکه د ګیلاس په ماتېدو چې جنګ کې نه نایکه خواره ورځ 2-3 ماتوي جو ټولې بلې ورته راماتېږي نو الله ځکه وایي تعفو ډیل ورکولو ته وایي واعفو اللحا، تاسو ډیل ورکوئ د خپلو ګیرو له. نو د حالاتو لم ډیل ورکوئ چې ځای به خیر دی، خدای به نور ګیلاسونه پیدا کړي. وتصفحو صفې اړولو ته وایي چې مړه جو مخ ته دې خوا واړوه نو هغه چې د تصفحو دا ترجمه ما وکته او د هغې خاوند هغې کرکټر ته ما وکتل، وی هغه چې دا کړنګ شي نو هغه دې بل خوا وګوري چې یار به یو ما نه دي لیدلي. دې ته وایي وان تعفو وتصفحو وتغفرو، مغفر ته وایي. مغفر دې ته وایي چې د پاسه په موټر سایکل چې دا خلق ځي که نه دا کم شی په سر کړی دې ته څه وایي؟ هیلمټ چې په واچوئ سر به دې بچي. نو الله مو هیلمټ په واچوئ چې بچئ. نو جنګونه ډېر مه کوئ، دا ستاسو د کور خلق دی، دې سره به ګزاره کوئ. خدا دا چې الرټ اوسئ، هسې نه چې د دین نن بېدینه کړي. نو د دین نه د بېدینه کېدو دپاره نه چې وال ټکول به کوې. قو انفسکم و اهلیکم نارا، بیا په صورت تحریم کې راته چلو خو چې د اور نه به یې ګورې بچ کوئ. د دې نه دا پته ولګېده چې زما ستا په ذموارو کې یو ذمواري ځان د اور نه بچ کول دي او بله ذمواري خپل بچي د اور نه بچ کول دي. وی دا بچي قیمتي دی ډېر زیات. ګورې ته دې نه وایي نه خبر، وی دا چې چا له خدای نه دي ورکړي هغو نه تپوس وکړه. وی نور خلق خو څه کې عام خلقو، خو د خدای یو پیغمبر و، د الله پیغمبر څوک و؟ زکریا علیه السلام و، او هغه له خدای بچي نه ورکړي. هغه چې الله ته کوم فریاد کړی د بچو دپاره، د دې نه به تا ته د بچو د قیمت اندازه ولګي. لکه یو ځای کې هغه خپل الله ته سوال کوي، نو هغه وایي چې زما ربه زما خو به یوازې نه پرېږدې. نو هغه هلته کې چې کله دې ځای له راشي نو هلته کې وایي رب لا تذرني فردن، خدایه ما خو یوازې مه پرېږدې. دا کوم سړی چې یوازې که نه بچي نه کېږي نو د هغه نه تپوس وکړه، د هغه د زړه نه چې کوم آخ خېږي چې په څه طریقه کېږي. نو ما تا خو ورته ضرورت دی چې د یو پیغمبر ورته ضرورت دی. زکریا علیه السلام الله پې دومره مین دی، پیغمبري وله ورکړې نه لکه بچو څه کې. خو دا دومره قیمتي دی چې پیغمبر الله ته سوال کړی دی او الله هغه سوال دومره خوښ شوی دی چې په قرآن کې ځای په ځای په مختلفو اندازونو کې دی. نو په صورت انبیا کې څه وایي؟ رب لا تذرني فردن وانت خیر الوارثین، زما رب ما خو یوازې مه پرېږدې. اصل وارث غوره وارث خو ته، خدا زما چې کوم بچي نه وي نو چې زه نه یم نو بیا خو به زما د هر څه ورېرونو ته پاتې شي، تربورانو ته به پاتې شي. نو بل ځای کې بیا هغه الله ته شکایت کوي نو وایي وانی خفت الموالی من ورائي وکانت امرأتي عاقرا، خدایه زما دا ښځه خو شنډه ده او زما د ښځې خو بچي نه کېږي، او بل دا چې زما خو پر خپلو تربورانو یقین نشته چې دا کم مهم ما شروع کړی ګینې دی به یې کنټینیو کړي. دی خو به بیړه غرقه کې هر څه به وله وران کړي. خراب اولاد تاسو لیدلي قصې که نه چې د هغې خپل پلار نکاح هغه هر څه ورغړی. الله پاک دې ضیاء الحق وبخي. نو ضیاء الحق چې کوم په دغه کې په افغانستان کې کوم کرکټر ادا کړي بظاهر داسې ښکارېده چې د هغه د هغې سټرنګ د وجې نه هغه روس واپس لاړ شو، هغه لا ژوندی و چې واپس روس چې واپس لاړه وتښتېده. نو چې کله د هغه د زوی د اعجاز الحق راغی نو دی بیا د هغې مشرف ملګری و چې هغه هر څه الټه کول. بیا نو چې کله زوی نالایقه یي که نه د له هر څه الټه کړي. مې ضیاء الحق چې د کوم شي دپاره ځان کړولی و هغه شي د الټه کولو دپاره اعجاز الحق ځان کړی. نو چې کله اولاد خراب شي نو ځکه حضرت زکریا علیه السلام وایي وانی خفت الموالی من ورائي وکانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولیا. خدای داسې بچی راکړي چې ستا م خوښي واجعله ربي رضیا، زما ربه چې ستا خوښي داسې بچی راکړي. نو قیمتي نه شو؟ دی وجه نه دا قیمتي نعمت چې تاله خدای پاک درکړی دی د دې اوس کنټینیویشن د دې لپاره یوازې ګړی اغسته خو نه دي که نه چې سویټزرلینډ ګړی ول تا راوړی. د دې لپاره یوازې بوټان اغستل خو نه دي که نه، د لپاره به ته کوشش کوې چې دی د اور نه بچ شي. قو انفسکم و اهلیکم، ځان به هم بچ کوې خو دی به هم بچ کوې.
دیو جن چې کوم خلکو سره د خپل بچو د بچ کولو غمي هغه کوشش کوي چې خپل بچي اجتماع لبوزي، هغه کوشش کوي چې د خپل بچي انټروډکشن د قاری صاحب سره وکي، هغه کوشش کوي چې د خپل بچي آشنایی د تفهیم د دینیات د خطبات سره وکي، او هغه بیا په دې خوشاله وي الحمدلله زما بچي د جمعیت رکن شو. ځکه هغه سره دا غمي چې دا بچي زما چې دي دا زما ذمہواری ده، قو انفسکم چې ځان بچ کم و اهلیکم د خپل بچي چې بچ کم. د دې وجه دغه قیمتي بچو پتا باندې دا وش دغه دا حق دی نمبر 1 چې دی وشي کنه چې تول خنوم کې دی. نو جنکه اکثر زموږ د کلینیک تراولې موږ ته وایسنو مې دی نو محوش موږ د محوش سمانه ده نو هغه پم نه پويږي موږ پم نه پويږو. یو جنې راوستي و موږ ته سنو مې دی هغه د تقیل زور ورکوي شیطانیه. نو دیو جن دا استاد مواری ده د سکول خصوصا د پرایمری استادان چې دي الله به دی په دې نسی چې تا په رجستر کې انټری کوله او هغه وی چې شیطانیه پکې انټر کا دا خو پرایمری ته ځي کنه لاول. نو کو دی استاد سے بوته ویل دا نوم غلط دی نو دا په وخت ټیک شي او کنه په دې پنده کې یو وی ما وته چې ټیکی کا نو هغه نه ټیکاو نو لاس کا لپس بیا خو زماره سکول نه ترانسفر شو ای په ما پسې رااله چې بورډ والا په اعتراض کړي دي. اوس وی چې ته په دې رجستر کې ټیک نه کینې ما زما خو ترانسفر شوی دی وی ما خو ته مينت کاو وی تا په هغه خو چې نه دي سي خره نو ته ولا محوش کې دي نو د محوش نوم دی وجنه دا ستاره مور خپل ذمہواری ده چې ته ول نوم صحیح کې دي. ا دویمه ذمہواری بیا د مور خپل ده چې دله د خې تعلیمي ادارې د انتخاب وکي او هغه دا حفیظ صاحب سره آشنا کې قاری صاحب سره آشنا کې تجوید والا سره آشنا کې او چې دا غینه پسو خسکول خپل مدرسه هغه کې ولته انټری وکي او چې ستا ټول ټارګټ دی چې دا سړی سبق وي او دا غینه پس چې ول بیا لګلوي شي چې بیا ول خپل واده وکي. په واده کې ولا مصیبت مګوره ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کرایټیریا خو ولیدا لماله سخر مالدار دی وې دا ډیر بے غیرت زومی چې د سخر مال تغلی نو مالدار به نه ګوري بیا وته سوی وله لجماله چر خاسته ډیر دی ول حسبه او چت خاندان دی ول دینه او اخیری خبردار چر خوې څنګه دی خاصلت څنګه دی عمل څنګه دی. نو کو خپل کور جنتی کې نو فسپور بذات الدین دیندار جنې د کور تراولا چې د کور نه د جنت جوړ شي. اکنه دا بل شان کې نو هغه انګلند کې کسو نو ډیره مودې ته رکړه نو ډیر شي پیسې ګټلې وي نو هغه وزم کورتا لندن والے موږ سره سلام کو چر کاکا جی ډیر وخت دلته تیر کړی دی اجازه وس کورتا چې هغه کورته راغې نو ډوډۍ ته چکې ناستو نو یوازې نو دوه درې زامن یو نغه راغې زامنو ته پوسو کې پلان شو نو پلانې ته ویل کرا شکنه بابا ته ناری دی اوس د انګلند نه راغله نو دی ورته وای ما سره ډوډۍ نه خوري ناری وته ما پورټل کې خوړلې دا ځکه چې په سواړې کې خمزیدار روس ملوي ګندې لیونه چې کورته زی اول تر جوړ پچو کې خو مزیدار وړي نو دی لیونه دي چې کوډون د دی وجنه د لکان چې دي د اکثر بار ډوډۍ خوري. بعضې کسان په دې کې شهیدان شو چې موټر سایکل یې وجنګاو وی چېرته تللی وی کباب له تللی وی کوم ځای ته تللی وی کاټلنګ نه خوا ډېر ښه کباب دی هغې له تللی نو هغه کباب ولې نه خوري چې ستا سره خوري نو بابا وی ښه زه به یوازې ډوډۍ خورم نو هغه یو ته وی تا ناوخته کو نو هغه وی یاره ماله مې ملګري دي بار راځي موږ ګپ شپ لګو ځکه دی چې په انګلند کې خو هغوی پیسې را لېږلې که نه نو پیسې خو ډېرې وي خو تربیت خو نه و که نه قو انفسکم واهلیکم خو نه و که نه وی د هغې نه پس هغې یو کس ته ملګري اواز وکړو د بار نه چې لکه موږ په حجره کې ناست یو ته خو دویمه شپه ده نه راوځې نو هغه ورته خو نه خبر چې بابا یوري هغه وی سړیه دا مصیبت راغلی دی خپل پلار ته مصیبت دی پلاری بیا ولګېده خپلې ښځې ته یې څه چلو کو وی مام وی چې مه راځه ځکه تا وله پیسې را لېږلي خو تا قو انفسکم واهلیکم غم نه دی کړی تا دې ته پلار نه دی ښوولی تا ورته د پلار حق نه دی ښوولی تا ورته قرآن او حدیث نه دی ښوولي نو په سبق خو په یوازې په پیسو خو نه کېده نو هغه تبلیغي جماعت کې یو ښکلی سړی و زموږ نوار حاجي صاحب غالبا نو هغه خبره کوله وی بابا زموږ سره دومره وخت لګولی چې کاته مې نه بیا بستره راغستې وه نو ما تاسې وی چې ولې بیا راغلې وی ما وی چې ولې غوجل وکړو
وی ما سره سره ونیو وی ما ته وی چې حاجي صاحب څنګه پوه شوې وی چې څنګه وی چې لاړم وی زمان ګورو ښځه یې مړه وه وی زمان ګوره او زما زوی وی چې بابا به کوم ځای سملي وی بیا وی چې کوم ځای به سملي وی زویونه یې کتل نو وی بیا صلاح په دې راغله چې دا غوجل ښه ده دا جمع دی او ګرم هم ده نو ما چې دی غوجل نه خو مرکز ښه دی د دې وجې نه مالدار خلق چې دی د یورپ خلق چې دی خپل مشران اولډ هاوس استلیږي امنګ مرکز تلیږو او مرکز والا عزت خان استاد خدای خوشاله کې هغه یو رسوالو کو وی خدای ته ګوره دا بوډاګان مره لګي لکان را لګي نو موږ د بوډاګان نه کور تنګ یو ځکه وی چې دا بلب مړکا ډزو دغه ټوټې دی ولې ان پرې دا ور دی ولې کولا پرې خود دا ولې تاسو دا دوره وبوي وی دې سړي خو موږ بخله راوستو وی زه چیلې له بلاړ شي وی چیلې نه وی چې سلور میاشتو لاړې نه غبلې پکې دا غزا نوازو کوي وو لنزي دې ته وی قو انفسکم واهلیکم نارا دیو جن استاد لپاره دا هدایت دی چې دای باندې دا ټارګټ کا چې استاد بچی د اور نه بچي او دا اور ګره دي سی اور دې ضرورت نه وام الله وی وقودها الناس والحجاره تاسو چې اور بلوي نو یا به په لکړو بلوي یا به په لکړیو بلوي یا به په ګیس بلوي خو مونږ به چې دا اور بلو الله وی دا به مونږ په تاسو بلو مونږ به انسانان پای کې سيزو والحجاره او هغه ته به ګوګړ ور مخامخ کو چې هیټ زیات شي تاسو په دې بټو کې نه په دې بټو کې چې دا خخت کمه ګرمي شي مونږ به غټي وته ورتاوي کو چې خې ګرم کو نو ته توای چې دومره ګرم ور دې د الله وی د دغه نه بچ کې ځان تیم بچ کې او غي تیم بچ کې نو هر هغه لار چې دې طرف ته تللی دا ځان به تیم بچ کې او خپل بچي به تیم بچ کې کم خلق چې د خپل بچو په باره کې بیغمای او د بچونه لا پروای دا غي بچي اکثر چرسیانی اکمې نیاګانې چې په دې کورونو کې دا لوی مصیبتي الک ته چې تقاری کې سبق لاړ شه وی وړو کې دی وی دقه وړو کې ماشوم دې زستا ټیسټ کوما ما سار چې دې په 2 بجې پانسي او د یونیورسيټي او د کالج گاډي راغلي او دې وته ونه خيږي نو ته خپای وای پاسه سکول ته نه وخت لري شو چې کله د سکول ډیوریشن ختم شي او د 17 سال د 16 سال شي نو بیا نه وی زئی به وړو کې دی نو دې چې وړو کې نو پاساو دی ځکه چې سکول ته تو ا دې چې اوس لوی دی او منزله پاسول غواړي نو ته وایي به وړو کې دی بیا به وکي ډېر شی عمر لا پاتې دی چې تو سره دغه کې بیا به خامخا ورانی کوي هغه ور وقودها الناس والحجاره وې دا ور چې دومره ګرم دی نو الته کې به څوک دي څوکیدار نه چې خبر اوسره وکړو نو ایسه چوسه به اکثر د پولیس ته تاڼو کې وې زبر په روزنامچه کې ولیکما او ته کوړه ځش پوکا جو اثر راشي نو زمونږ یو کسو نو هغه تلو جیل ته نو ماته ویلاړ شو پکې چې قتل مې نو مال مریض را ولېګو پاغه باندې هغه دسخطو نو الله دې وبخې ماته بیا تاسو مې ته بیګا پټاڼه کې نه وي ناغه ماته د خپل لاس یې خپل کړل وی پیسې زنده‌باد پیسې زنده‌باد وی 50,000 روپے مې ورکړې او کور خش پکوم نو هغه 50,000 روپے ته نه چلیږي نو الله وی علیها ملائکه غلاظ شداد په دې اور باندې ګورې دیسي پولیس افسر نشته چې په 50,000 روپے به ته رضا کې غلاظ شداد خوینه به سختي قولونه به سختي غلاظ القلب شداد العمل لکه زړه به سختي ځینې سړی دي سي کنه چې په زړه سختي خو په خوله نرمي ډېر خوږه خبرې کوي نو سړی وی لکه وې د خولې ته مګوره وې ته خبر نه وې دا ډېر لوی بد عمل دی ناغه خوک سړیو نو زمونږ یو خوک ملګری خپل پټی ته بوته نو د پولی خبره وا نو پوله باغه خوک سړی وی ورکول لار او هغه نو فقیر به وی بینه زنه ورکوم نو دوی چې ته خو فقیره ناغه نه زنه ورکوم کنه دا فقیر زمانه رضا کیږي نو ورسته فقیر نه مونږ ته پوسو کو چې دا ته دوره سخ ولې وی دی خوک نایک راته ویلو چې زبدي سوا ماته دي سوا اکثر دي سی کنه نو ځینې سړی په خوله ډېر خوږي خو پړه ډېر سختي ځینې سړی د خولې نه ډېر سختي وی لکه د ژبې ته یې مه ګوره ویړی دوره نرم دی چې اکثر په جړا شي خو هغه فرشتې چې دي هغې غلاظ القلب وړونه به هم سختي او خویونه به هم سختي نو هغې یو سړي د پښتو په تفسیر کې لیکلي وی خراب کوټی به یي تریو تندی به یي او بد شکل به یي او خرابې خبرې به یي او خرابه سپېړه به یي علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم برنه چې کوم اډر کیږي هغه به اوبې کوي ويفعلون ما یؤمرون او کوم اډر چې وته کیږي هغه به کوي نو بیا به څنګه خلاصيږي
او دا قسم لور چې دی دا حقیقت کې د کافرانو دپاره دی. خو مؤمنه چې ته ورته ځې نو زه به ورته څنګه باندې کوم؟ ته به ورته څنګه ځې؟ ځکه قو انفسکم و اهلیکم نارا، تا د خپل ځان او د خپلو بچو غم نه دی کړی. دیو جن هغه یو کس په انګلینډ کې نه بچي ډېر خو نو چې هغه قرات شروع کړ زه ته حیران شوم. نو ما یاره دا خو د انګریز بچي دومره خو قرات کوي. بیا چې مې کتل نو د اخوان المسلمین سره رابطه کړې وه، د افغانستان د تورخم بارډر ته تللو چې موږ د افغانیانو څنګه امداد کولی شو. نو هغه ما ته ویل ډاکټر صاحب ما پیسې نه دي ګټلې خو خپلو بچو ته مې دین ښوولی دی. دغه خلک ګټه کوي. او کوم خلک چې پیسې راولېږي نو ما ته ویل ډاکټر صاحب ډېر شی پیسې مې ورله ولېږلي دي خو وی ټول چرسیان دي. نو کوم بچی چې ستا چرسي دا ځکه چرسي چې دا درې فارمولې دي که دا موږ خپلې کړو څیزونه اسانېږي. وایي څنګه اسانېږي؟ وایي ګوره یو د پښتو متل دی او هغه چې ته په عمل کې راولې چې ستا کومه ځمکه چې په هغې ته کرونده نه کوې په هغې کې جاړې بوټي او کرکڼې کروړې ډېر شی راخېږي. کم دا تا ونه کارو چې ونه کارو بلو ته لاړ شه ډېر شی جاړي پکې. دغه شان ستاره بچو دا مازغه چې دي دا یو زرخیزه ځمکه ده. په دې کې که تا قرآن وکارو، که په دې کې د حدیث وکارو، که په دې کې د ساینس او ټیکنالوژي وکرل، که دا سړی مسلسل محنت کوي د دې نه به آینسټاین هم راوځي او د دې نه به د ابوبکر صدیق او د حضرت عمر فاروق غونته کې اعمال هم راوځي. خو چې دا تی ته خو تا کر پکې کړی که نه نو چې دې ته د شپې ته تبارک الذي وایي، دې ته سهار ته سورت یاسین وایي، دې ته د سهار د مانځه نه مخکې ته دې پاسې د هغې نه پس ته په خپله بیا درس کې بیا په دې باندې په هغې جومات کې یو کس پاسي او هغه بیا حدیث وایي او ته بیا اجتماع لځې ځان سره بیایې، ته تربیتګاه لځې ځان سره بیایې، بیا ستاسو په کور کې خطبات او دینیات او تبلیغي نصاب او فضایل اعمال او هر قسم نه نیک کتابونه پراته وي او هغه ته وایي نو تا پکې کرونده وکړه که نه. اوس به د دې نه فروټ راخېږي که نه دا دې پکې ونه کړه نو کنزل خو چېرته تللی نه دي. نو هغې به د کنزلو هغه چلي زده کړی چې ته به حیران شي دا ولې دې برین ته چې دا کلټیویشن په دې کې پکارو د قرآن او د حدیث تا په هغې په ځای باندې هغې په ته ور نه کړل، تا توجه ور نه کړه. اشاړه ځمکه ده اوس به د هغې نه راوځي هر څه چې. نو دې وجه نه خپلو بچو ته چې ستا په ذهن کې دی چې زما قو انفسکم و اهلیکم نارا چې دې ته زه یو کورس وښیم. نو کم ماشومان چې د شپې د ناوخته پورې سټډي کوي، کم ماشومان چې سهار وختي پاسي د ټیسټ د ایگزام د کمپیټیټیو ایگزامینیشن د ریس د مقابلې غمي وسره هغې ګناهونو ته سمی نه یا خو وزګار نه. او چې کله وزګاري نو هغه یو لفظ به زه وایم بل به تاسو وایئ بیکار آدمی کا دماغ شیطان کا کارخانه ہوتا. نو کله چې ستا بچي د شپې په 12 سره یوې بجې پورې بار په اجره کې او ته یې تپوس نه کوې، ته پسې ور کلک کې نه په دیوال راوړي جو اکثر راړتاو شي جو خپه یې ماته شي. که ته ورته څه وایي جو نه یې پې خفه کېږي. نو قو انفسکم و اهلیکم نارا دا ستا ذمواري ده چې دا خپل بچي د هغې نه بچ کې. نو ډومبنۍ فارموله دا ده چې کلټیویشن چېرته نه وي هلته کې نو کلټیویشن وکړه، اینې کر وکا او کر د حدیث وکا، کر د قرآنی آیاتونو وکا، کر د صحابه او د قصو وکا، کر د ساینس او د ټیکنالوژي وکا. کم کسان چې په سختو سکولونو کې سبق وایي هغه نه وزګار دی نورو کارونو ته، د هغې ایګزامي خو که ته وله ټلیفون کې چېرې دله نمبر یې ډېرې ورکړه 2 نمبر یې ستا په ټلیفون ډېرې اچه ته چې دا پته ولګي چې د بابا په ټلیفون نمبر یې ورکېږي لیونی چې بیا سبق وایي. نمبر 1. دویمه خبره دا فارموله ده چې څه په سمسۍ یي چې څه په کټوۍ کې په سمسۍ یي. دې وجې نه دې کټوۍ ته نفرتونه مه دننه کوه، دې ته محبتونه دننه که، دې ته بهامي تعلقات دننه که. چې ته خپلو بچو ته وایې چې پلانې زموږ د سر دشمن دی او سر به مې د لات په خازه ولګي خو ما پی نه کم، نو هغه ته خو دې نفرت فیډ کو. که ته ورته وایې چې دا خلق چې ټول دی دا د الخلقو عیال الله، دا د خدای کډه ده، دا د خدای فیملی ده، دا د خدای کمبه ده،
او فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله. څوک چې وسره ښه کړي د خدای خوښي، نو بچی که زما وسره ورانه وه که زمونږ سره بد کړی که ښه کړي، خو ته وسره ښه سلوک ساته او ته وسره ښه تعلق ساته. پازیټیو تھینکینګ، ته کله پازیټیو خبره ورکې نو هغه به پازیټیو آوټپوټ ورکوي او بیا به هغې د نفرت په ځای تعالی روغ شوي جنګونه ورانوي او د هغې نه به صلح رغوي. ته به وایي چې خدای پاک راله داسې زوی را کړی دی چې خراب کارونه یې راله ټیک کړل. نو دیو جنا چې څه په کټوي نو هغه په سمسي، نو د کټوي کې ته دنه د خپل بچو ته د نفرت په ځای محبتونه وخیا، روغي وته وخیا، دوستانه وته وخیا، اخلاصونه وته وخیا، ایثار وته وخیا. نو الګ غړې پټه کړي و سکول د استادان ډیر تکړای کنه، و غړې ورکه شو نو خو په دې لکانو کې بچا پټه کړي نو استاد سه بوستول لجیبونه ګوري. اوس ګوره محبت ته نو استاد صاحب ویل که ټول سترګې پټې کړي، یو وړو خو سترګې پټې کړې. نو استاد صاحب جیبونه کړي یو د جیب نه راویسته، وی خو هلکه ګړی پیدا شو خو چاته پته ونه لګېده که عزت نفس. هغه هلک چې کله افسر شو او کله هغه بیا سبق پوره کړو یا ډاکټر یا انجینیر شو نو هغه هیډ ماسټر صاحب له راغی، هغه ریټایر شو خو شکریه ورته ادا کوله، ویجي تا زما سره پوښا ښه کړی و، زما نه یېرېږي نه. بیا غړی چې ما پټه کړې وه اتا زما د جیبه راایستلې وه، خو تا ټولو خلقو ته ویلو چې سترګې پټې کړئ. نو هغه ورته زما په خدای قسم چې ما هم سترګې پټې کړې وي. ما ته اوس پته ولګه چې دا ته وایي، دې ته وایي عزت نفس. ته به پازیټیو تھینکینګ انټر کې نو هغې نه به پازیټیو آوټپوټ راځي. او دریم نمبر د پښتو متل چې دی چې هغې نه تعالی هغه دا چې د هضم کېدو طریقه ورته وښیه. هضم څه ته وایي؟ ډایجسشن. چې کله دا اوبه ما وڅښلې دا هضم شوې نو دا به ټیک شي، دی نه به یورین جوړ شي، ما ته به نیوټریشن راکړي. خو که دا هضم نشي نو یا به الټۍ کوي یا به دستونه یا که بند شو چې بیا به انټسټاینل ابسټرکشن ورته وایو، بیا به ول اپریشن کوي، کولمې دغه شي بند شوي دي، دې ته بدهضمي وایي. نو خپلو بچو ته د هضم چل وښیه چې خبره ده ته څوک وکړي نو بچي هضموی یې. که هضم یې نه کړي نو غیبت به ترې جوړ شي یا به تی چغلي جوړ شي یا به خورې ځای په ځای ډنډمار به ځای په ځای به خبره کې وي خبره د چا د خولې نه راوتې ده، وایي د پلاني نه راوتې ده. نو ځکه حضور ویلو المجالس بالامانه، په مجلس کې چې څوک خبره وکړي چاته وایي به نه. نو ستا بچي چې تا ته اطلاع راوړه چې په ګاونډ کې دا چل شوی دی نو هغه ته وایي چې بچي دا خبره عزم کا، دا چېرته خوروه ما، د هضم طریقه ورته وښیه. ګوره چې کوم شی ته ازمولی شي یو خبره ده، یو محبت دی، یو دولت دی. نو چې دولت تا ته میلاو شي نو چې ته یې عزم کړي نو بیا به داسې نه وایې چې دا څه خوار پړق دي، لنګه میخه یې نشته، ډالډه ووجلل، داسې به نه وایې. وایې به چې خدای شکر دی ماله چې داسې راکړي په ما کې ردې ځای نشته. که یو سړي ستا تعریف کاو نو چې پتا کې حازمای نو ته به بیا څه وایې چې خدای پاکه ما ته پته چې زه څومره ګناهګار یم، خو دا سړی چې زما تعریف کوي دا ځکه زما تعریف کوي چې تا په ما پردې اچولي دي. که دا پردې ته لږې لرې کړې نو ما په ګټو ولي. نه یو ازبرګ په لار روانو نو برې نه ورته یوې ښځې اواز وکړو نو ویې وا مکاره وا مکاره. نو د هغه سره خپل مریدانو نو که زموږ په شان سړی ویم چې څومره به قارېدلی چې بر وکتل هغه وی ابۍ تا ښه پېژندلی ما دا خلق راتاسې حضرت صاحب وایي چې کله خپل پوزیشن سړی ازمولی شي که نه نو دولت هم ازمولی شي، تعریف هم ازمولی شي. او چې کله تا څوک بد ووایي نو چې تا څوک بد ووایي نو هضم یې کا، کینې دشمنۍ به ترې جوړې شي. ګوره وایي ته په ما پسې داسې خبرې کړې وې، وی سر به مې د لات په خازه ولګي خو لکه دا خبرې به مې هېرې نه شي. دا ولې تا هضم نه کړه. اکه تا ته اقتدار میلاو شو نو دام هضم کا، ورنه د دې نه به ظلم جوړ شي. نو هغه بل ورځ تاسو به شاید چې کتلي وو ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب نو یو ماحول ته تللی و نو هغه سړی ورته وي دا ووټران خو داسې نازولي یي، ښه وایي ته به دې 3 کاله کې اوس رالې، ښه دا کور تا ته اوس در یاد شو، ښه دا ته اوس موږ له کار کوې. نو هغه ورته وایي اوس هم نه یم راغلی، اوس غرور ته ګوره، اوس هم نه یم راغلی، بیا هم نه راځم، تا لاډو راځم نه، ته پکې چا راوستی، دې ته غرور وایي. او وی پاسه او وی پاسېدم، دا د هضم نه کو، اقتدار هضم نه کو.
که اقتدار هضم کړی وي د به ویلي چې بس زه خو حاضر یم تاسو ماله دا د عزت دا ځای راکړی او په ما کې به ځای نه و که څه وایم دې ته وایي حزم. دا درې څیزونه چې کله رالل یو چې څه په سمسۍ یا په کټوۍ څه په کټوۍ او په سمسۍ کې راوځي، یو دا چې کوم ځای کې کر نه نه هلته کې جاړي، او بل دا چې څیزونو هضمول زده که نو بیا به ستا بچي ډیولپ شي. چې بیا کله بچي ډیولپ شي بیا به ورانې نه کوي. خو چې کله ستاسو کره په ټولو کتابونو کې وزګار کتاب قرآني او هغه بیا ستا بچي و چې دا واحد کتاب دی چې زموږ په کور کې دا څوک رالی نه، نو استاد صاحب ته وایي چې کوم کتابونه د نوزګاري دا زموږ نوزګار دی. نو یا قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. اخر کې د انفسکم یو خبره کو وی چې ته په خپل ځان څنګه بچ کې، ځکه ور خو ډیر سخت دی، ور دومره سخت دی چې وقودها الناس والحجاره. څوکیدار کاکا دومره سخت دی، غلاظ شداد، اومي خوې سخت دی، میړه سخت دی. او بل دا چې کو فرض کوي چې الله ته بس بانه وکما، نو په دویم نمبر آیات کې خدای وایي چې یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، باندې راته ما جوړوي، انما تجزون ما کنتم تعملون، تاسو ته به د خپل عمل سزا او جزا ملاويږي. دلته باندې نه چلیږي، نو باندې مالته ونه چلیدا. نو چې دواړه کار نه کیږي ته به ځان څنګه بچ کې؟ وی ځان د بچ کولو لپاره یو اصول دی. یو خبره نیگیټیو دغه ورستو کوم را پازیټیو مخکې کوم او په دې باندې بیا خپل خبرې ختمو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو یو گورنر ته نصیحت کوي، هغه گورنر ته وایي چې ته خو زی خو دې چلو کا چې په ځان کې دا یو څو خبرې پیدا کا او هغه ما ته به پیدا کو. ډېر اسانه دي او سړی په جنت ته تللی شي. نمبر 1 اتق الله ما استطعت، څومره چې د نکیږي د الله نه ویریږه. کله چې ته د الله نه یریږي بیا به غلط کار نه کوي. چې غلط نه کار نه کوي نو ستا کو ویډیو څوک جوړوي اکاډیو دی جوړوي، نو تا غلط کار نه کړی ځکه ته خو د الله نه یریږي. په غسلخانه کې هم ته د الله نه یریږي، دننه په کمره کې هم د الله نه یریږي، او چې کله تعالی څوک رشوت درکړي هغه وخت کې هم د الله نه یریږي. نو ته خو نه اخلې، نو څوک څه چل کوي دی کو بیا په ټي وي باندې جاړي او بیا دې ډراقه خېږي وي زما ویډیو ته لې بارتا چې ته الله نه یریږي نو لاس لاړ دي شي کړه ویډیو. نو فتقوا الله ما استطعت. دویم نمبر واحکم بالعدل. که د جرګې مشر شوې کنه نو خپل پردې پکې بیا مکوا، بیا د انصاف خبره کوا. نو خپل زوی خپل تر ته وای ته خطا شوی نه بستانه مرور شي، خدای چې د عدل خبره تا وکړه کنه. دویشو دریم نمبر ورته بیا سوی وصلی صلاتا لمیقاتها، مونږ چرته به وخت نه کې. تا ته کو مرکز والا علم خان به وي چې په کم مونږ نو بیا ته دغه کته متوجه شه چې یو مرکز ته په کم لرسم یا په لارې کې جمعات ګوره چې په کم دی کنه دی. مونږ چې راتلو خو درېګا په خوله کې یو جمعات په کې په کم کې دی په کې وکړو صلی صلاتا لمیقاتها. چرته دي څه نه وای چې زی به ځان لبه وکړو زی به هغه ځای به وکړو، نه صلی صلاتا لمیقاتها. په وخت مونږ کوا او د منځ په باندې کمپرومایز مکوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ناسو خوږی خبرې کولې خه غب شپ ته ناسه په بیرنګ بدل شو اعلی په سړن په پاسید خلکو به چې چلو شو دا رمانځه وخت شو. تم دې سره میلمنونه د قربانونه یک دم پاسه و دا رمانځه وخت شو. صلی صلاتا لمیقاتها. او سلورمه خبر ورته بیا کوي واکثروا ذکر الله، دا الله ذکر ډیر کوا. ګوره 4 پوینټ ایجنډا دا. نمبر 1 کله چې ته هر وخت د الله نه یریږه. نمبر 2 کله چې تر فیصله مقرره شونه د انصاف فیصله کوا. نمبر 3 مونږ چرته به وخت ونه کې. نمبر 4 اکثر د الله یاد ساته، نو چې په غم کې رتم الله یادي، چې په خاده کې رتم ګوره الله یادي. مونږ ته په غم کې الله یادي خو خاده کې خو یری، ځکه مونږ دزې کوو. بره په خدای ولې که ملایکی په ولې وی درې پیټه کال تاسو به خلاص کړه، ځکه دا د ځکه خلاص کړل چې دنه الله ير دی او الله په هر وخت کې یاد کا. واکثروا ذکر الله. ایو ترخه خبره چې ما تا په کې ټول لازو هغه یو حدیث ته ډیر خطرناک دی او د جهنم ته راتلو لپاره یو ذریعہ ده. الله دې موږ ته معافي وکړي. خدای حدیث الفاظ د توام چې هغه څومره عجیب دي. نو هغه وایي هغه چې تاسو کم کار د کولو نه بزان ساتي او کو فرض کاغه تا وشو ناغه داده من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. چا چې پر دې حق وو اکو د لور حق والی، کو د خور حق والی، کدی د وراره حق والی، کو په انټرویو کې د چا حق والی وې د و نمبر وي خو ټلیفون وشو نو ولس شوي 1 سره بل میلا جواتی وت دا تا پر دې حق وو
د هر مسلمان حق په انټرویو کې تا وو او کاغه تا په پوله کې وو او هغه نو الله خطرناک الفاظ دي فقط اوجب الله له النار هغه ور وقودها الناس والحجاره خدای دل ور واجب کو فقط دا ډیر کم خلق چې پر دې حق نه وکي او ورپسې سوی وحرم عليه الجنه په دې جنت حرام ده صحابو چې دا اوریدل په غوسه چلو شو ایو صحابي ورته وی خره چې دا خبره کړې و وته وی و ان کان شیئا یسیرا یا رسول الله کدي څنګه لغونته شی سړی د چانوالی لغونته جیب نه د موبایل پټ کی په دې بم سړی ورته زی نو ته چې یو شی چې کې کنه چې په سړی په جیب کې د موبایل نو راستل ته ډیر اساني د الله رسول چې کوم الفاظ وي هغه بیا ډیر خطرناک وو هغه وي و ان کان قذبا من عراق اگر چې هغه د یوونه لختي یا شاخي ان کله یوونه شاخ تاسو پټی تر ارتاو شوي اته یو خپل خو کتل چې گاونډي نشتا او هغه د کټ کو په خپل تنور کې دی واچو په دینن اور بل کای په دې بم دا سزا چې د ونه په خاخ دا سزا نو چې پردیس مکرې په ځان پسې خېجوري دا غیبه سالي دیو جن الله په سوره تحریم کې وای قو انفسکم ځانم بچ کئ و اهلیکم خپل واړه زاګم بچ کئ النار د اورنا وقودها الناس والحجاره ډیر خراب اور دی غټو باندې په بلیږي علیها ملائکه په دې بدی سي ملائکی غلاظ چې ډیر سخت خوې وي ډیر سخت دل وي او دی په پاغه کې ولا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله چوتسه اډر کیا بکی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين